مثلهم د هغوی مثال یعنی د منافقانو مثال کمثل د هغه سړي په شان دی الذي کم سړي چې استوقد بل کړو نارن اور فلما نو هر کله چې اضاءت. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 12 دی. 12 سبق ته سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، دویمه رکوع ده او نن به ان شاء الله 19 اتلسم نورلسم او شلم نمبر آیات وایو. دا څلور آیاتونه به ان شاء الله نن مونږ حل کوو. اول مونږ تلاوت کوو، دا غینه پس ان شاء الله بیا د دې لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. نن به ان شاء الله مونږه دا چې کوم تلاوت موږ د دې آیاتونو به مونږ ترجمه کوو. د دې نه مخکې د منافقینو حال شروع دی. 14 آیاتونه دي. د دې نه مخکې مونږه تقریبا 9 آیاتونو کې د منافقینو تذکره وکړي. اوس دا مخکې د منافقینو د دوو ډلو د منافقینو کې دوه ډلې وي. یو د منافقینو داسې ډله وه چې هغه بالکل کټر 100% زړونو نه کافرانو، خو هغوی به صرف په ژبه باندې اقرار کولو چې یاره مونږ کلمه ویلې ده او مونږ مسلمانان یو. او یو قسمه پکې داسې منافقینو چې هغوی د زړونو نه لږ کمزور یو او هغوی به چې کله د مسلمانانو کمی فتوحات به ولیدل، د مسلمانانو فتح به ولیدلې، هغوی ته به الله پاک ترقیانې ورکړي، نو د دغې منافقانو زړونه به اسلام طرف ته مایل شو. او چې کله به مسلمانانو ته لږ تکلیف ورسېدو نو دوی به واپس د کفر طرف ته راوړېدل، اړونه به واپس هم د دغه کفر طرف ته مایل شول. نو دغه د دې دوو ډلو مثالونه بیان کړي. اول د سخترین ډلې مثال بیان کړي، مثلهم کمثل الذي استوقد نارا. دا دغه سخترین ډلې دی. او کصیب من السماء فيه ظلمات، دا دغه دویمې ډلې مثال دی. نو دا دوه مثالونو سره اوس مونږه پوهیږي قرآن کې الله پاک خپل مسلمانان بندگان پوهیږي چې مثلهم ای حالهم، د دغه منافقینو حال هو داسې دی یا داسې مثلهم د هغوی مثال یعنی د دغه منافقانو مثال کمثل د هغه سړي په شان دی الذي کم سړي چې استوقد بل کړو نارن اور. ګورئ دلته کې یو ځنګل دی، په ځنګل کې یو خلک روان دي او هغوی باندې تکه توره تیاره ده، یو د ځنګل تیاره ده او یو د شپې تیاره ده او یو د دغه شانتې پکې د دې ونو پاڼو هغه خپله تیاره ده. نو په دې تیاره کې اوس یو کس روان دی او دغه کس ځان ته د رڼا دپاره اور بلکي او دا اور چې کله بلکې نو دته دا خوشه د کس دا غیر چاپیره علاقه دته رڼا کی او الله پاک فورا د دا اور بند کی. نو کله چې انسان پر رڼا کې رواني او एकदम ورته تیار شي نو دا مکمل داسې شي لکه بالکل اړون چې وی سړی. نو کله به چې دی کلمه ویله الله جل جلاله با دی ته لږه رڼا وښودله. نو مثلهم د هغوی مثال کمثل الذي د هغه سړي په شان دی استوقده چې بلې کړو نارن اور، یعنی کلمې وویله، د کلمې نورانیت دی ته حاصل شو. فلما نو هر کله چې اضاءت هغې اور روښانه کړو. د اضاءت کې
هو ضمیر دی هو هي ضمیر دی هي ضمیر هغه د نار ته راجع دی ځکه دا نار مؤنث سماعي دی علامت پکې د مؤنث نشته خو عرب دا مؤنث غني نو دې ته به مونږ مؤنث وایو نو کله چې د دې منافقانو مثال داسې دی لکه چې یو سړی ځان ته اور بلکي په ځنګل کې په توره تیاره کې ځان ته اور بلکي فلما نو هر کله چې اضاءت د اور روښانه کړو د اور رڼا کړه ما هغه څیزونه یا هغه څه چې حول غیر چاپیره ته وي غیر چاپیره ته وي هو د هغه نو اوس په موږ داسې وي د هغه ماحول یعنی د هغه ارګرد څیزونه د هغه ارګرد ځایونه هغه د اور روښانه کړه د اور پکې رڼا راوسته نو ذهب الله الله ختم کړه الله واغسته بنورهم د هغوی رڼا د هغوی هغه رڼا د دغه کس هغه رڼا یې واغسته د دغه کسانو هغه رڼا یې واغسته یعنی مطلب دا دی کله چې به د منافقانو په ظاهر باندې کلمه ویل کنه نو بیا به د فلما اضاءت ما حوله نو دی به د مسلمانانو به د صحابه به بیا د منافقانو تسنوي دی ته به دا ماحول د منافقانو ته به دا ماحول بالکل روښانه شو د کلمه چې په جبه باندې ویل کنه د زړه نه خو کافرانو خو په جبه باندې چې کلمه ویله نو داسې یو رڼا به ورته شوه چې هلته کې به مسلمانانو صحابه دی په خپل ماحول کې پرېښودل دی به په خپل مجلسونو کې پرېښودل نو دی منافقانو ته به لږه رڼا شوه رڼا نو الله به وحی راولېږله د وحی په ذریعې باندې به د دغې منافقانو هغه رڼا الله ختمه که نو دا مسلمانان به په هغې باندې پوه شو چې پلانې منافق دی نو بس دی به د یانې نه وتښتېدل نو د دې هغه رڼا به ختمه شوه نو دغه وایي فلما نو هر کله چې اضاءت دغې اور روښانه کړه رڼا کړه ما حوله د دغې کس ارګرد علاقه د دې خواوشا ګیر چاپېره ځایونه نو ذهب الله به واخسته بنورهم د هغوی رڼا دغه دی به د صحابه باندې د نبی علیه السلام باندې به الله وحی راولېږله نو دغه منافقان به ورته وښودل نو د دې هغه منافقانو هغه رڼا به الله واخیسته د وحی په ذریعې سره وترکه او الله هغوی پرېښودل وترکه او الله پرېښودل هم هغوی او الله به هغوی پرېښوده وترکه کې هو ضمیر دی نو هغه الله پاک تراجی دی نو ما د هو ضمیر معنی هم دلته کې لفظ الله ظاهر لیکلی حالانکې دلته پکارو او هغه پرېښوده هم هغوی او هغه پرېښوده هم هغوی نو دلته کې بیا لږ انسان لږ دا کم عوام دي نو هغې لږ تردد کې چې په شک کې شي چې دا څنګه هغه پرېښودل هغوی یا هغوی پرېښودل نو هغه مراد الله دی الله هغوی پرېښودل د هم معنی د هغوی او ترکه معنی ترکه کې هو ضمیر دی هغه الله ته راجع دی و ترکه او الله پرېښودل هم هغوی دغه منافقان پرېښودل څنګه پرېښودل فی ظلمات چې دی دا د ظلمتون جمع ده ظلمتون دا ظلمتون تیارې ته وایي او ظلمات ډېرې تیارې ٹھیک شو نو فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغوی څه نه ویني ګوره چې کله انسان ځان ته اور بل کې په تیاره کې کنه نو دته دا خوشه ځایونه دا ورته رڼا شي چې کله एकदम دا اور مړ شي نو د چې دا اور نو بل کړو څه ناڅه ورته ښکارېدل کنه او بیا اور بل کو د اور ورته فورا مړ شي نو بیا ورته هېڅ هم نه ښکاري نو دې منافقانو به هم الله دوی به چې په ژبه باندې کلمه وویله نو الله به په دې لږ ډېر رحم وکړو چې د مسلمانانو په مجلس کې به کېناستل او بیا به د راز خبرې الته کافرانو ته کولې نو الله به وحی راولېږله د وحی په ذریعې سره به الله د دې هغه مجلس ختم کو د دې منافقان به ته وشړل لا بړل او الله به دوی په دغه تیارو کې پرېښوده چې مثلا چې دا ډول څه ویني نه ټیک شوه صمون دا صمون چې دی دا د اسوامون جمع ده اسوامون ګونګي ته وایي دا کون ته وایي کون یو کون ته اسوامون وایي اسوامون دلته ورته زبر لیکم یا ښکته اسوامون یا داسې وګورئ اسوامون کون ته وایي کون ته او صمون دا جمع ده کاڼه دي کاڼه او بکمون چې دی که نه دا د ابکمو د ابکمو جمع ده ابکم چې دی که نه ابکم دا یو ګونګا کس ته وایي چې په ژبه خبرې نشي کولی هغه ته وایي او بکمون چې دی که نه بکمون جمع ده نو دی ګونګیان دي ګونګیان
صم نو دلته کې ورلته هم ضمیر دا محذوف رو باسه هم صم هغوی کاڼه دي بکمن هغوی ګونګیان دي بکمن ګونګیان دي عمیون کاڼه دي عمیون چې دا د اعما جمع ده اعما یو ړوند ته وایي او عمیون چې دی ډېر وړاندو ته وایي نو ګورئ صمون د دوی په ظاهره باندې کاڼه نه دي او بکمون په ظاهره باندې ګونګیان نه دي عمیون په ظاهره باندې دا ړانده نه دي خو صمون معنی ده هغې کاڼه دي حق خبره نه اوري حق قرآن نه اوري حق دعوت د توحید نه اوري بکمون دی ګونګیان دي حق خبره ورته پتم ده او حق کلمات دی په خپل ژبه باندې نه وایي عمیون دی ړانده دي هغه د نبی علیه السلام معجزات او د صحابه فتوحات دغې ته نه ګوري فهم نو هغوی لا یرجعون نه راواپس کېږي د خپل منافقت نه او د خپل زیاتی نه نو دا خو د یو قسمه د مثال بیان کو کوم چې سخترین زړونو نه کټر کافرانو د هغې مثال بیان کو اوس دا دویم مثال د هغه چا بیانوي چې هغې څه ناڅه زړونه یعنی زړونه نه کمزور یو دومره سخترین نه و دې کې بعض بیا دا چې کوم لږ د زړونو نه نرم و دې کې بعض بیا مسلمانان هم شو صحیح مسلمانان شو نو اوس هغه د دویمې ډلې د دویمې فرقې بحث کوي په دې منافقانو کې دویمه ډله چې ده او یا کصیب صیب چې دا اصل کې سوی ویبون نو دا بیا صیب جوړ شو دې کې یو قانون استعمال شوی انشاءالله په ترکیبونو کې به بیا هغه وایو او کصیب دا کاف جاره چې دی که نه دې ته موږ کاف جاره وایو د دې معنی ده پشان کم ځای کوم چې راشي دلته کې د مثل سره چې کم کاف لګېدلی د دې معنی هم د پشان ټیک شوه او بل ځای کې چې د یو لفظ په شروع کې چې کم کاف راشي مفتوح نو هغې معنی وي پشان او کصیب یا او معنی ده یا کصیب د ډیر باران پشان صیب معنی ده ډیر باران صیب ډیر باران ته وایي من السماء ای من الصحابي صحاب د السماء نه مراد دلته کې وریځ ده وریځ نو هغې ته الصحاب وایي الصحاب ٹھیک شو نو او کصیبن یا د ډیر باران پشان من السماء د اسمان نه یا د وریځ نه فيه چې په هغې کې یعنی په هغې ورځې کې نو دلته کې ګورئ دا سما به مونږ ځکه صحاب واخلو که نه الصحاب چې دلته دا فی سره چې کوم ها ضمیر دی که نه نو دا د مذکر دی او صحاب مذکر دی او سما چې دی السما اسمان دا مؤنث سماعي دی نو بیا دلته کې فی ها پکارو ٹھیک شو خو دلته کې د دې سما نه مراد اسمان نه دی سما نه مراد وریځ د وریځ ٹھیک شو او کصیبین یا د ډیر باران پشان من السماء د وریځ نه فيه چې په هغې کې یعنی په دغه باران کې ظلمات تیاری دي ظلمات ماته سوي دا د ظلمتون جمع ده او ظلمتون تیاری ته وایي ظلمات ډېرو تیارو ته وایي تیاری ورعد چې دی دا ګړزار ته وایي دا چې کله وریځ وي که نه او په دې کې دا کم ګړز ګړز کېږي هغې ته رعد وایي یا دا رعد چې دی دا د یوې فرشتې نوم دی یسبح الرعد بحمده والملائکة ٹھیک شو ایو ځای کې قرآن کې وایي چې دا فرشته رعد فرشته چې ده نو بعض مفسرین وایي چې دا رعد نه ګړزار مراد ده او معنی هم دا ګړزار ده خو بعض مفسرین وایي چې دا کله وریځ وي که نه نو په دې کې دا رعد نه دی رعد فرشته دا ګړزار د هغې تسبیح وي دا د هغې ذکر وي دا د هغې تسبیح وي ٹھیک شو نو دلته کې موږ مراد اغستی ګړزار نو دا ګړزار که چېرته فرشته شوي فرشته ده نو بیا دا فرشتې اواز دی دا ګړزار او که نه عام ګړزار دی دغه وریځې نو دغه تی مراد دی چې د دې دویمې ډلې مثال داسې دی لکه چې په توره شپه ده او په تور ډیر ګڼ ځنګل دی په هغې کې دا کس روان دی دا کسان روان دي او دوی باندې سختترین وریځ هم ده او باران هم دی پې تیزترین باران دی صیب معنی ډیر زیات باران تیزترین باران خطرناک باران اردو کې ورته موسلادهار بارش وایي ٹھیک شو او کصیبن یا د ډیر باران پشان من السماء ای من الصحاب د وریځو نه فيه چې په هغې کې
چې هغه کې وي ظلمات تیارې ورعد او غړزار وبرق او برېښنا هم د پکې رعد غړزار ته وي او برق ګوره دا برق رفتار گاډی دی یا برق رفتار سورلی ده نو برق تیز رفتار دغه ته وي دا رڼا ته د برېښنا ته وي د اسمان کې چې کله برېښنا وشي کنه دغه ته وي نو دا وي او کصیب من السماء او کصیب یا د ډیر باران په شان من السماء د اوریازونه فيه چې په هغه کې وي ظلمات تیارې ورعد او غړزار او وبرق او برېښنا یجعلون هغوی ننباسي اصابع د اصبع جمع ده اصبع دا یوې ګوتې ته وایي یوې ګوتې ته اصبع وایي او اصابع دا د اصبع جمع ده دا اوس اصابع دي او دا یو اصبع دی ټیک شو یوه ګوته ده یوې ګوتې ته اصبع وایي او ډېرو ګوتو ته اصابع وایي نو یجعلون هغوی نه نباسي اصابع ګوتې هم خپلې نو ټیک شو نو موږ به داسې وایو هغوی نه نباسي اصابعهم خپلې ګوتې نو دا اصابع مضاف دی او هم مضاف الیه دی نو موږ د مضاف الیه اول معنی کوو وروسته د مضاف معنی کوو داسې په الټه طرف نه معنی موږ کوو یجعلون هغوی نه نباسي اصابعهم خپلې ګوتې دلته د هم معنی موږ خپل کوو ځکه دا اسم دی اصابع اسم دی نو اسم سره چې کله هم ضمیر راشي نو بیا موږ د هغه هم ضمیر معنی خپل کوو ټیک شو یجعلون هغوی نه نباسي د دې غړزار د وجنه په خپل غوګونو کې ګوتې ورنه نباسي د دې لپاره چې مونږ د برېښنا دا کم غړزار دی دا مونږه یعنی د مرګ د یرینا د برېښنا چې کم اوازونه دي دغه د وجنه بیا په غوګونو کې ګوتې وردن کې چې مونږ دا غړزار مړ نه کی ٹھیک شو نو یجعلون هغوی نه نباسي اصابعهم خپل ګوتې فی آذانهم آذان د اذن جمع ده اذن چې کنه اذن یو غوږ ته وایي او اذان بیا د هغې جمع ده نو یو خو دا موږ چې کوم اذان کوو نو هغه اذان دی او دا اذان دی ټیک شوه فی آذانهم خپلو غوږونو کې یجعلون هغوی نه نباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم خپلو غوږونو کې نو ګورئ د هم معنا موږ وکړو خپلو او آذان معنا غوږونه او فی معنا رکې نو موږ به معنا د دلته نه وکړو اول به د هم معنا وکړو بیا به د آذان معنا وکړو او بیا به د فی معنا وکړو فی آذانهم خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د لاسه حذر الموت د مرګ د یرینا د دې تندر چې راکم غړزار دی د دې د وجنه د مرګ د یری په خپل غوګونو کې خپل ګوتې ورنه نباسي نو اصابعای ځکه وي کنه ګره انامل ویل شو انامل د ګوتې سر ته وي او چې کله انسان د ډیر غړزار اوري نو د ګوتو سرونه په غوګونو کې نه نباسي ټیک شو ټول ګوتې په غوګونو کې نه نباسي دلته کې وای په دی باندې د تندر د غړزار نه دومره یری اغستې دي چې د مرګ د یری نه د خپل پوره ګوتې پر غوګونو کې ورمنډي یجعلون هغوی نه نباسي اصابعهم خپل ګوتې فی آذانهم په خپل غوګونو کې من الصواعق د تندر د لاسه حذر الموت د مرګ د یری ٹھیک شو حذر یری ته وای او موت دا مرګ ته وای والله الله جل جلاله محیط راگیر کړی دی محیط معنا دا احاطه کوونکې راگیرونکې بالکافرین کافران دا کافران هر طرف نه راگیر کړی دي ٹھیک شو نو د کلم د الله جل جلاله نه دغه نشي کولای ځان نشي خلاصولای یکاد البرق یکاد معنا نږدې ده چې البرق هغه برېښنا کم برېښنا چې راځي د اوریاس کې هغه برېښنا یخطف او تختی ختم کی ابصارهم د هغوی بینایی د هغوی د کتو د قوت ختم کی نږدې ده وای نږدې ده چې دا برېښنا د دوی د سترګو چې راکم دا بینایی ده د کتلو دا کم قوت دی وای نږدې ده چې دا ته وتښتئ
کلما نو هر کله چې اضاء هغه رڼا کی دا برېښنا رڼا کی اضاء کی هو ضمیر دا د برق ته راجع دی چې دا برق رڼا کی دا برېښنا رڼا کی لهم په هغوی مشو نو هغوی روان شي فيه په هغې کې چې کله دی مسلمانانو په مخ کې کلمه ووایي او دی ته الله پاک د اسلام هغه فتوحات وروښی د مسلمانانو کامیابي وروښی نو دی ته لږه رڼا پې راشي لکه دا برېښنا چې رڼا وکړي سړی پکې لږ حرکت وکړي نو دغه شانتې کلمه چې به وویله او دی به ته به الله پاک لږ غونته کې د فتوحاتو ښودل د مسلمانانو کامیابیانې به وښودلې نو دی به لږ روان شو اسلام طرف ته به ډېر زیات مایله شو او کله به چې دلته مسلمانانو لکه څنګه احد کې په ظاهره باندې مسلمانانو ته لږ شکستو شو بس دوی واپس رستو ګیرو لګو د منافقانو نو دقه وایي و اذا او هر کله چې اظلم هغه تیاره کی علیهم په هغوی قامو نو هغوی ودرېږي متحیرین و مترددین حیرانه او متردده ادریږي بیا ورته سخکاری نه چې سړی په تیاره کې رواني په رڼا کې رواني او एकदम په تیاره شي نو په ځای باندې ودرېږي هېڅ هم ورته نه ښکاري ولو شاء الله او که چېرته الله جل جلاله وغوښتل لذهب نو خامخا به بوتلی و بسمعهم د هغوی د اورېدو قوت و ابصارهم او د هغوی د کتلو قوت بیا هم الله پاک دی له مهلت ورکو چې د دوی د اورېدو قوت هم وانغېستو او د کتلو دا قوت هم ته الله سلب نه کو وای ته نه غوستو نو بیا په دې کې ډېر مسلمانان شوي وو نو ان الله بشک الله جل جلاله علی کل شیء علی په یا باندې دواړه معنی کولی شي کل شیء هر څیز په هر څیز الله جل جلاله په هر څیز قادر دی ډېر قدرت لري دلته کې ورته الله پاک دا تنبیه ورکړه د منافقانو ته چې منافقانو تاسو ګورئ که د خپل منافقت نه وانورېدی که نه نو دا الله پاک په هر څیز قادر دی دا الله پاک تاسو تباه کولی هم شي دا الله پاک په دغه تندر کې په تاسو داسې طوفان او هوا او دغه راوستی هم شي چې تاسو ختم کي داسې ذابونه باندې راوستی هم شي ځکه الله په هر څیز قادر دی دا هر څیز د الله دی چې الله ورته څنګه حکم وکړي هماغه شانتې کولی شي خو بیا هم تاسو له مهلت درکوي الله پاک مهلت درکوي چې تاسو اسلام طرف ته مایل شئ نو ډېر منافقان په دې کې بیا مسلمانان شوي مو او سم صحیح مسلمانان شوي لکه څنګه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه بیا صحیح مسلمان شو او د هغه پلار عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه د منافقانو سردار ٹھیک شو او هغه هماغه په منافقت کې مردار شوی و عبدالله ابن ابی ابن سلول او د زوی چې و کنه د عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه مسلمان شوی نو دغه مثالونه بیان کړل یو ځل لفظي ترجمه کو هغه اور روخانه کړو یعنی هغه اور روخانه کړو ما هغه سیزونه هغه څه حوله چې د هغه غیر چاپیرو یعنی دا هغه سړي غیر چاپیره چې کم څه سیزونه یعنی یې داسې وګورئ ماحول ورله رڼا کو ماحول ورله روخانه کو نو ذهب الله جل جلاله واخستا بنورهم دا هغه رڼا چې کومه رڼا ورته د اور جوړه کړې وه هغه ته الله پاک واخستا وترکهم او الله جل جلاله هغوی پرېښودل فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغوی هېڅ نه ویني سمن هم سمن هغوی کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم نو هغوی لا یرجعون نه راواپس کېږي او کصیب یا د ډېر باران په شان او معنی ده یا کصیبن د ډېر باران په شان من السماء د اسمان نه فیه چې په هغې کې وي ظلمات تیارې ورعد او ګړزار وبرق او برېښنا یجعلون هغوی نه نباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د لاسه حذر الموت د مرګ د یارې والله الله جل جلاله محیط راګیر کړي دي بالکافرین کافران یکاد البرق نزدې ده چې برېښنا یخطف ختمه کی او تختی ابصارهم د هغوی بینایي د هغوی د کتلو د قوت کلما هر کله چې اضاء هغه رڼا کی لهم په هغوی مشو نو هغوی روان شي فيه په هغې کې یعنی په هغې رڼا کې روان شي و اذا او کله چې اظلم هغه تیاره کی علیهم په هغوی قامو نو هغوی ودرېږي ٹھیک شو ولو شاء الله کچرته الله جل جلاله غختل شاء امانه غختل ٹھیک شو او الله جل جلاله مونږ وایو ان کچرته
شاء الله الله وغواړي کچرتا الله وغواړي ان شاء الله معنا کچرتا الله وغواړي او دلته کې ولو او کچرتا شاء الله الله غختل لذهب نو خامخا بوتلو بسمعهم داغوی د اوریدو قوت و ابصارهم او داغوی د کتلو قوت ان الله بشک الله جل جلاله على كل شيء په هر سیز باندې قادر دی قدرت لرلو والا دی ٹھیک شو جی نو دا زمونږه د نن ورځې درسو دویمه رکو زمونږه ختمه شوله 17 18 19 20 آیاتونه مو وي امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي او که څوک پوه شوي نه وي نو بیا رانه همداسې کمنټ کې هم تپوسونه کولی شئ انشاءالله جوابونه به ورکوو جي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام